راس الحكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورہ رعد مضامینونه دا معلومیږي چې دا د هغه دور صورت ته چې پیغمبر علیہ السلام او صحابه باندې مشکلات بیخي ډېر دې صورت کې دا بیان دی چې مشرکین مکه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه د خپل خواهش مطابق معجزات غوښتل، او چونکہ مسلمانانو مقهور او مجبورو ناغیم دا غوښتل چې دا معجزه ورته وخول شي یا به ایمان راړي کني کم از کم مونږ خبره تکلیفونو نه خلاص شو. نو الله تعالی جواب ورکړ چې کبه تور معجزه ورته دا مخیم چې قرآن اولولي او مړي ورسره ژوند شي دای بیا هم ایمان نه راځي. په دې صورت کې درې بنیادی موضوعات توحید، رسالت او بعث بعد الموت ذکر کیږي. د اعتراضات و جوابات دي او مسلمانانو ته تسلی ده. الف لام را، الف لام میم را سلور حروف دي. مونږ عموما وایو چې دې ته مقطعات وایي. د مقطعات معنی پرې کړی شوی، لفظي معنی ده پرې کړی شوی، ځکه عموما خدا حروف چې موږ یو بل سره یو ځای ولیکو نو تړلي وایو، بیا خدا حروف دا پرې کړی وایو. الف لام میم را دیو جو ورته مقطعات وایي. د دې معنی مراده چې د الله کومه مراد ده هغه الله ته معلومه ده. خو مفسرین ثانوی معنی ولا ورکی. ثانوی معنی دویم نمبر چې ممکن ده دائم امکان کې دیشي، دائم امکان کې دیشي. خو دې معنی ورکولو کې د صورت مضامین مد نظر ساتي چې صورت کې کوم سبجیکٹ ذکر شوی هغه مد نظر ساتي. نو الف اسرار، سیکرٹس، اسرار مانا سیکرٹس، رازونه، موږ ورته پښتو کې څه وایو؟ رازونه. لام لطیفه مانا باریک، باریک رازونه.
میم مکارمہ اعلی، مکارمہ اعلی، اور را رشد ہدایت، رشد مانا ہدایت، نمانا بیداشی الفاظ حوالہ بانے اسرار لطیفہ مکارمہ د رشد، اسرار لطیفہ مکارمہ د رشد. تو پختو کی بے ترجمہ شی، پختو کی بے ترجمہ شی چی اعلی او بارک رازون د ہدایت، اعلی او بارک رازون د ہدایت، سیکرٹس. صحیح. لیکن مثلا سوک د چانا تپوس کی استارہ کامیابی راز سے دے، ایسا ورطا ہوئی کنا بزنس کی استارہ کامیابی راز سے دے، پنجاب کی استارہ کامیابی راز سے دے، اوی دا سیکرٹس دی. صحیح نا اللہ تعالیٰ وی دا کامیابی راز سے دے، دا سیکرٹس در خین جاتا. اعلی بارک رازون د ہدایت، تلک آیات الکتاب، دغ آیتون د کتاب دی. اللہ تعالیٰ فرمائی دا اوپن سیکرٹس دی، دا سشری نو ورتو دا اوپن سیکرٹس دی. سیکرٹس په دې معنی استعمالېږي چې دا یو ډېر قیمتي شی دی، او اوپن معنی چې ما تا نه پټ نه ساتلی بیا کلاو کړی می درته. نو اسرار لطیفہ مکارمہ درشد، اعلی بارک رازن درشد، تلک آیات الکتاب، دغ آیتون د کتاب دی. وس اللہ تعالیٰ فرمائے کامیابی خودے کے دا دا کامیابی رازون دی. انسانان ټول په خپل ځوان کې کامیابی پسې منډي وای، دا خلک څه کوي؟ ها کامیابی پسې منډي وای. الله تعالیٰ فرمایي بیا دا خلک ایمان ولې راړي چې دا رازونه دې کامیابی، نو خلک ایمان ولې راړي. والذی انزل الیک، قرآن جنا درشتا تا د جانب در ربانا الحق، دا یو حقیقت دے، دا څه دا یو حقیقت دے. ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر د انسانانو ایمان نه راړي، د عناد د وجه یا د مفاد د وجه. دا تولیک نثار احمد چې اکثر انسانان ایمان نه راړي د عناد د وجه یا د مفاد د وجه. پس دغه دوه شی دي، عناد وي یا مفاد وي. ویږي په دې چې دا حقیقت دی، صحیح خو زه د غستی عناد دی. ویږي په دې چې دا حقیقت دی خو مفاد وغستی، چې دا دنیوي مفاد نه قرباني کی. اللہ الذی، اللہ تعالی غزاد دے، رفع السماوات، رفع السماوات چلوڑی جوڑ کری دی اسمانونا، بغیر غمد، بغیر دستنونا. مونگا تستنی وائی تسوائی پلر، پلر تسوائی ستنی وائی سو کرتا برجائے وائی دا دور تسوائی ستون ورطوائی، بس داستان لکنا. صحیح. بغیر غمد، بغیر د ستوننا، ترونها تاسو وی نه. الله تعالی وی تاسو وی نه چې تاسو تم شته ورته چیرې چې اطلاع ورکړل چې او موږ د پیسې په کابل سړی تر چې ولته مو د اسمان ستنه وکړي، او سایډونو باندې ولا ستنه ورکړي، او سایډونو باندې ولا سپورټ ورکړي. اللہ الذی، اللہ تعالی غزاد رفع السماوات چې دلور جوړ کړي دي اسمانونه، بغیر غمد، بغیر د ستونونو، ترونها تاسو وینئ، ثم استوى علی العرش، او بیا اللہ تعالی برابر شو په تخت باندې. استوى علی العرش برابر شو پس باندې په تخت باندې. نو څنګه برابر شو؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمائے الاستواء معلوم، دا لفظ کو معلوم دو سے قرآن کے ذکر ہے. والکیفیت مجهول مجهولۃ، او کیفیت دا اللہ تعالیٰ دا برابر ہے پر تخت یا پر چوکائے مانے دا مجهول لے چاہتا نہیں معلوم. والسوال عنها بدعۃ، ارے دا کیفیت متعلق سوال کول که سوال کے غوی دا ناروا دے. بس دی باندې باقیده ساتي چې اللہ تعالیٰ ویلی دی چې بیا ز په عرش او په تخت باندې برابر شو. خدای ته پته لري څنګه برابر شو. صحیح. لکه ته په کټ باندې کېنی، یا به داسې کېنی، یا به داسې کېنی، یا به د شپې ځلندي، یا به د شپې یو بل باندې اچولي. اوس د الله متعلق کوم دا تصورات نشو کولی. بس صرف دغه ومنو چې الله تعالی ویل ثم استوى على العرش.
وسخر الشمس، اللہ تعالی سخر الشمس، اللہ تعالی مسخر کرے نور والقمر اسبوږمۍ. د تسخیر دو درې معنی دي. یو د تسخیر معنی دا چې دا خپل فنکشن آپریټ کوي څنګه چې د لومړی ورځ نه ورته حواله شوی دی پای کې څه کوتاهي نه راولي، دې ته وایي تسخیر. صحیح نه چېرته بریک خرابېږي، نه چېرته څه شی نه پکې د تیلو ضرورت شته، نه پکې موبلین ضرورت شته، نه ورهالینګ غواړي، نه ټیونینګ غواړي، که غواړي هېڅ شی نه غواړي. نه چېرته بریک خرابېږي، نه ایکسیلیټر خرابېږي، نه واټر پمپ خرابېږي، هېڅ شی نه خرابېږي. حالانکه دا یو دنیا ته روانه ده، فلوټ کېږي. دې ته وایي تسخیر. دویم د تسخیر معنا دا ده چې دې ما مسخر کړی دی. معنا یې دا ده چې تاسو ته فائدې اخلئ وداوټ چارجز. انسانان ته نه فائدې اخلي. چېرته مونږ پسې بل راغلی د نور، حالانکه سولر انرژي د ورځې یو انسان صرف کوي، سوره لونر انرژي د ورځې یو انسان صرف کوي. څومره هوا، حالانکه مونږ دلته د ګیس یو ګیلن په 253 دی که په څو دی اوس؟ په څو دی؟ 260. صحیح. نو اوس د ورځې مونږ څومره هوا خورو او ګندې راوباسو، اکسیجن صفا سوتره خورو، کاربن ډای اکساید ګنده راوباسو، بل راپسې نه راځي که راځي راپسې څومره ډېرې اوبه څښو راځي. دې ته وایي تسخیر. صحیح. او درېیمه معنا د تسخیر دا ده چې د خپل ټیلنټ مطابق تاسو نور انرژي ځان دپاره استعمالوئ. نو بس چې چا کې څومره ټیلنټ دی نو سولر انرژي نه دومره کار اخیستی، چا کې څومره ټیلنټ دی نو سولر انرژي نه دومره کار اخلي. نو درې معنی شوي. څو معنی شوي؟ درې معنی. وسخر الشمس والقمر، مسخر کړی دی الله تعالی انور او سپوږمۍ. کل یجری، دا ټول روان دی، فنکشن کوي دی اجل مسمى، تر یو فکس ټایم پورې. نو فکس ټایم چې الله تعالی چې کله قیامت راځي نو دا ټول به ټوټې ټوټې شي. الله تعالی فرمایي وجمع الشمس والقمر، د نور او د سپوږمۍ به یو ټکر وشي، یو اکسیډنټ به وشي. صحیح. الله تعالی فرمایي اذا الشمس كورت، دا انور به یو سره لمبو کی، تور بشي او فولډ بشي، تور بشي او فولډ بشي. واذا النجوم انكدرت، ادا خو مرکز د سپیس مرکز د انور څه شي د سپیس مرکز د سنټر دی، هغه ټول په دې باندې ډیپند کوي. دا نو ټول سوره هیونلی باډي سری په څه باندې ډیپند کوي؟ په نور باندې ډیپند کوي. نو بس نور چې هډ کوارټر ختم شو نو الله تعالی فرمایي واذا النجوم انكدرت، د ستورو خو بیړه کړه، هغه لا ټول به تور شي، راو به ورځي. ځکه چې یو طرف ته د انور لایټ ورکوي، بل طرف ته دا هیونلی سیستم دی، دا په داسې انداز د میګنیټک چې په یو خاص فاصله باندې دا ټول یو بل روان دي. که هغه فاصله لږه ډسټرب کېږي ټول په یو بل ورخلاصېږي، که فاصله لږه ډسټرب کېږي نو د دې خوا میګنیټک پاور دومره تیز دی چې بس ټول په یو بل ورمنډه کوي. صحیح. تا چې تر ډسکوري چینل د سپیس کتل صحیح په دې کې چې وګورئ یا سبحان الله په کربونو دا هیونلی باډیز داسې کتلی. صحیح. خو تا ته نه کتلی ټکر کوي، هیڅ نه ټکر نه کوي. او بیا بل حکمت تاسو دا الکترون او پروټون دای چې موږ ګرځي خپل سنټر نه چاپیرا نو دا انټي کلاک وایز ګرځي. څنګه ګرځي؟ انټي کلاک وایز. صحیح. ادا هیونلی باډیز چې موږ ګرځي دا انټي کلاک وایز ګرځي. نو مرکز نه چاپیرا دا هم انټي کلاک وایز. موږ چې طواف کې ګرځو نو انټي کلاک وایز ګرځي. صحیح. دا نیچرل سیستم دی، دا څه دا نیچرل سیستم دی. کله به حیات وایي چې دا موږ به داسې نه ګرځو. صحیح. نو موږ ورته د نیچرل سیستم انټي کلاک وایز. نو موږ هم د مرکز نه چاپیرا ګرځو کنه بیت الله څه دی؟ سنټر دی، سنټر اف ګریویټي هم دی. صحیح. ها نو سنټر اف ګریویټي هم دی، دا سنټر اف ګریویټي مکه معظمه دا ویل شي دا سنټر اف ګریویټي هم دی، نیچرلی دا سنټر اف ګریویټي دی. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل، دا ټول یجری روان دی لاجل مسمى تر یو فکس ټایم پورې. یدبر الامر، الله تعالی تدبیر کوي د ټول معاملې. الله اوس دې خو وګوره موږ دا فکر وګورو زیلیئنز اینڈ ټریلیئنز هیونلی باډي دي. یا الله رحم وکړي ټکر ونکړي، رحم وکړي سره ټکر ونکړي.
اللہ تعالیٰ وہی دستا فری وے 118 یا 405 خونه دی چې په اکسیډنټ نه کیږي د اکسیډنټ نه کیږي ځکه د مدبر زم ځای کنټرول کوم صحیح په ټي وي باندې راځي او د سیاره روانه ده په ډېر سپیډ باندې او داسې معلومي چې بل څه موږ نه هغه چې بیا شي داسې وای دی ور اول like 3 million mile away each other یدبر الامر اللہ تعالی تدبیر کے د معاملے یفسر آیات بیان اللہ تعالی پاستا دا ویزیبل نشانی آیات مانا دا ویزیبل ان سینس چې ته ریسرچ کې نو تاسو معلومیږي چې ته ریسرچ کې نو بل د اسټرونومي وایي لګي دا ټول شي نه دا ډیسکور کوي لعلکم بلقاء ربکم دا دې لپاره چې تاسو خپل پروردگار ملاقات باندې یقین وکړئ چې او دا دومره لوی سپر پاور چې د کائناتو نظام شاته دی چې هغه خبر ورکړي دا رښتیا دی لا خو کائنات ایکسپانشن اخو ترجمه ته کومه رايان مشي وهو الذي الله تعالی غبات مد الارض چې هغه خورول د ازمکا مد الارض چې هغه خورول د ازمکا وجعل فيها الله تعالی جعل فيها اچول دي پس دن د ازما کې رواسیا مضبوط غرونه په دن د ازما کې د ازما کې د پاسه نه دي دا موږ ټول کوم د روان دي د ډیر لاندې روان دي چې څنګه روان دي د ډیر لاندې را دی وجه الله تعالی جعل فيها د دې دنه دغونه چوي وجعل فيها رواسي او الله تعالی کدا صرف په سرفس باندې چولوي نو زمکه و سرکولیشن کوي څه کوي سرکولیشن کوي نو دې سرکولیشن سره دا ټول بند کېدل لازم اکد یو غره بند شو نو بس ګرناډا هیل کوتل دا صحیح یو غره بند شو نو ګرناډا هیل شو بس اداړه کړی دا الله تعالی وینا دا مدن نه روان کړي بند کیږي نه صحیح دا دومره سخت ماټه کوال دي چې دې زمکه سره چاپیره ګرځي صحیح وجعل فيها رواسي الله تعالی اچولی دې زمکه رواسي مضبوط غرونه وانهارا اروان کړي دې کې نهرونه او دریابونه ومن كل الثمرات د هر قسم میوه ناجعل فيها الله تعالی پیدا کړي دې کې زوجین اثنين جوړا زوجین اثنين ځکه پالینیشن بغیر د جوړې نه کیږي نه پالینیشن بغیر د جوړې نه کیږي نه نو بازي میوه داسې دي چې د اوی میل او فیمیل دوه ټریز یو بل سره لګول دي دا باقي ماهرین چې ای پیژني فیلو میل او فیمیل دوه ټریز یو بل سره قریب لګولي او بازي داسې وي چې د هغه په یو ټری کې میل او فیمیل دواړه جینس وي په یو ټری کې میل او فیمیل دواړه جینس دي هغه دغه سیستم ته وایي سیلف پالینیشن هغه سیستم ته وایي سیلف پالینیشن دا کوئی تنه خپل عمل شروع دی میل او فیمیل وجعل فيها الله تعالی غرزولی پدې کې من کل الثمرات د هر قسمه میوونه زوجین اثنين جوړا یغش الليل النهار الله تعالی کور کوي شپه پورز باندې ان فی کور کوي شپه پورز باندې دی پورګه اوس د شپه روانه ده صحیح ورپسې روزم را روانه ده نغرب روز برورو د شپې ته داسې ورکیږي اجداس ورکیږي نو دا مونږ والا حصہ دا بروخانه شي هغه والا حصہ هغه به تاریخ شي صحیح ځکه دا ټول دنیا باندې شپه او ورځ دواړه پاره دي نو په نیمه دنیا باندې دا ورځ اوس داسې راځي د شپې تر روانه ده صحیح د شپه ورو کور کوي دا غاړه روانه ده اوس ته کومه غاړه د مشرقي غاړه روانه ده نو داسې دا ورو د شپه کور کوي نو چې دا راځي هغه طرف د شپه تنوزي نو پای وښ پرځي هم ګرځي داسې صحیح بیا داسې راځي نو بیا ورته نوځي نو هغه طرف توشي ادي غاړه نه وته نو د سپینه شو
یغشی اللیل النهار کور کئی اللہ تعالی پٹیش پا پورد بانے ان فی ذالکا تاکی سرپ دے کے لآیات دلائل دے وزبل نشانے دے عقل دلائل دے لقوم آقون پارا یتفکرونا چسوک دے بانے فکر کئی اللہ تعالی فرمائی دے ٹیلنٹ پکار دے دا خبر دا آغا چاپا سمجھ کے راضی شاید کی ٹیلنٹ لی وفی الارض اپزما کے قطعون ٹکڑے ٹوٹی ٹوٹے ہوئے ٹکڑے وفی الارض ازما کے قطعون ٹکڑے متجاورات متصل یوبل سرا متصل یوبل سر انو دیکھو گرے اے دا ٹکڑا دا سڑے روانی روانی روان یو مل بعد حالانکہ متصل ٹکڑا دا غزمہ کی مزاج ٹوٹلی بدل گئی دا غزمہ کی مزاج ٹوٹلی بدلی طبیعت ٹوٹلی بدلی وفی الارض قطعون متجاورات اپزما کی ٹکڑے دے متجاورات لگے دلے اوبل سرا وجنات باغن دے من آناب دانگرو وزرغ افصل دے ونخیل خرما دے سنوان دیکھو گورا سنوان دیتا ہوئے چھ دو خرما اغدا سے نیغی روانی اوبل سرا دیر سنوان دے دیر سوئے سلا سے بالکل متوازی روانی اوبر سر مجھے استنوان ہوئی بعضی داسی ہوئی کہ جرنا متحد دے جرنا سے متفق ہوئی جرنا سے پس مکر اوچتی کی نوم آغا بائے آغا جری ہوئی آروٹ آغا یو دی اب بیا دمتا نو آغا بیا پیرل می روانی داس روانی اداس روانی آغا تغیر سنوان ہوئی لیکن کم پیرل روان دا دا سنوان دا چیزا داس روان دی تغیر سنوان دی ونخیل سنوان اخرماوی دے سنوان پیرل او متوازروان وغیر سنوان اغیر متوازروان یسقا بماء واحد دا ٹول بٹے او دا ٹول ونے یسقا بماء واحد داو بکول شپیو بو باندے اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا غیوز مکدہ خرماوی پم لگی دلی دی سنوان او غیر سنوان انگوران پم لگی دلی دی نور فروٹ پدی رم لگولی یو عظمت دا یو حوا دا و یو ابوبانے ابکی گی و اللہ تعالیٰ وی تر دے غیر سنوان خورما راوالا دا غیر لذت گورا دا سنوان راوالا دا غیر لذت گورا دا انگور راوالا دا غیر لذت گورا ورسنہ کے دے برشے لگولی اگر راوالا دا غیر لذت گورا اس اللہ تعالیٰ فرمائی ابی یو دا زمکے یو دا خاور یو دا ہوا پہ یو لگی دا مختلف قسم طبیعتنا مزاجنا و لذتنا دے شاعت خدای ملاڑ دے دے شاعت سوکتے نور پسی زکوئے چو نفضل بعضا غلا بعض فی الکل او منگا فضیلت ورکر دے بعضولا پا بعضو اردوی لیو بلبانے نو اس پا انگورو کے نیوٹریشن فیکٹس کم دی آپ پا خورماو کی اویلیبل دی پا خورماو کی کم شے چلے دا بل فروٹ کی اویلیبل ندے ونفضل بعضا غلا بعض فی الاکل ان فی ذالک تاکہ سر پدے کل آیات نشانی دے دلائل دے وزبل لقوم آقون پارا یاقلون چاگوے عقل کئی اس اللہ تعالیٰ فرمائی چوز دی نیوٹریشن فیکٹ لے لکھو با نیوٹریشن پی ایچ ڈی گورے سبورا گورے نیوٹریشن پی ایچ ڈی وگورے اب تا معلوم ہے کہ پدی سنوان خورماؤ کے سشے دے و غیر سنوان کے سشے دے پدی خورماؤ کے سشے دے و دے انگورو کے سشے ایکسٹرا دے پدی انگورو کے سشے دے اور پدی ایپل کے سشے ایکسٹرا دے پدی ایپل کے سشے دے اور پیچسو کے سشے ایکسٹرا دے وَإِن تَعْجَبْ پیغمبر تا اللہ تعالیٰ ہوئی وَإِن تَعْجَبْ کتر دوی دے انکار نا دوی دا انکار نہ کہتا تعجب کے میں واقعی دا خبر تعجب باعث ادا وَإِن تَعْجَبْ او کتا تعجب کے فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ نو واقعی دا تعجب باعث خبر دوی کم خبر ایدا کننا ترابا چی دوی دا خبر کئی آیا کل جشمونگ خاوری اینا لفی خلق جدید آیا شب مونگا فی خلق جدید پیونوی پیدایش کی چکل خاوری شو اللہ تعالی دا خبر واقعی دا تعجب دا رضی دا خبر واقعی دا تعجب دا دوی چکل خاور سر خاوری شو بیابون خدای پیدا کئی اولائک الذین اس اللہ تعالیٰ وی دا سوچ چی دا سے خبر کئی دی اصل کہ نہ خدای منی نہ دا خدای پاور منی نہ خدای منی نہ دا خدای قوت منی
اولئک الذین دا کسان لی کفروا بربهم چې دوی کفر کړي په پروردگار په، و اولئک او دا کسان الاغلال فی اعناقهم چې نونه او زنجیرونه پراته په سټونو دوی کې. اغلال معنا زنجیرونه، تاسو هم زنجیر وایي ها چین زنجیرونه پراته فی اعناقهم په سټونو دوی کې، و اولئک اصحاب النار ادا کسان ملګری د اور دم فیا خالدون دی بده کې همیشه. نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دیله دا وارننګ یا دا ترک ورکو چې دا انکار مکوئ د الله د کلام نه کني عذاب بدر باندې راځي. نو الله تعالی فرمایي چې دا دومره بیوقوف خلق دي، دومره عنادیان دي، تا ته وی عذاب به کله راځي. اته چې موږ ته یې عذاب به اوس باید چې چاله د عذاب نه وارننګ ورکړي چې هغه شي خدای ته وګوري چې د عذاب رانشي خیر لار راته وخایا یا الله خیر راته پیښ کړي. الله تعالی دا دومره بیوقوف ځامنه دی وای عذاب راواله. ويستعجلونك ادای په عجلت واړي، تاسو هم عجلت وای که څه وای؟ جلدبازي، زر سوې هیڅ د پښتو کې څه وای؟ زر. ويستعجلونك ادای جلدبازي کوي د تانه په سیئته په عذاب قبل الحسنه، مخکې د خیر نه، خیر نه غواړي عذاب غواړي، خیر نه غواړي عذاب غواړي. سوره الانعام سورہ الانفال پیدا آیت نمبر 11 او 12 او 13 یوصل یوتیا آیت نمبر 11 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کله چولس دې دوی باندې آیاتونه زمونږه قالوا دا کافران وای قد سمعنا او موږ اورید سړي وخت مزه کوا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته قران کې دی بس نه وخت مزه کوا موږ اورید ته سوای موږ اورید. او دیمه خبره وی لو نشاء لقلنا مثل هذا کومګم اراده وکړو نو دا څه خبره موږ کولای شو. دا ته څه سوای دا څه خبره موږ کولای شو. ان هذا الا اساطير الاولين ندی دا خبره مگر کسے دړوان دینو خلقو دی. نو پیغمبر علیہ السلام علیه ورته دا څه موایي د خدای کلام متعلق دا څه خبره مکه وای کني عذاب بدر باندې راشي صبر راشي عذاب. نو دوی کې اوسړو نظر ابن حارث ډیر خبيث سره ناغه داسې اسمان ته تو کړل کله برازي اولاد چې کوي عذاب راولک وَإِذْ قَالُوا يَا كَاغَچوي دوی اللهم او الله ان كان هذا هو الحق کدا قران حقیقت استاد جانب همغه نه منو. اوس پکار کو دا چې سړی دا وایي چې یا الله کدا قران ستاسو طرف نه حقیقت نه بیا ماته هدایت راکړي تمہارا سو ہدایت رکھے خودے کو ادر وے راؤنڈ وے او اللہ کدا حقیقت وستا جانب ڈامونگے نمنو فامطر علینا نرا اوری منبان حجارتا تکی من السماء داسماننا او ایتنا بعذاب علیم یا راول منبان او بل دردناک عذاب. سوگر دا فارسی کی چوئی چی شد لاورس دوز دے کہ بکف چراغ دارا دا دا لکا غل چی غلال روانی او زان سر سوڑی چراغ هم ځان سره وړي حالانکه غلق چغلاله دي پټ دي صحیح. زمونږ د علاقې یو شاعر خدای دې وبخي هغه یو شاعر ویلو دا شاعران عاشق مزاج غوندي د عاشقانه شعر وای هغه یو ډېر ښه شعر ویلو. ابتدای داسې و چې په چل چل کې د قدم په چل راځي په چل چل کې د محبوب متعلق په چل چل کې د قدم په چل راځي په خرام ناز د خارو په پل راځي. خارو په یو مرغه ده ډېر عجیب انداز سره ګرځي. په خرام ناز د خارو په پل راځي چې چپا د باد پر راشي ناګهانا د هوا چپا پر راشي نو د زلفي په مخ راشي
ویچه چپا دا باد پر آشی ناگهانا خوزوی سر چی مخلا والرازی شهران سال علیہ وی خوزوی سر چی مخلا والرازی او بیور پسی وی اغا شیر زمان مستشحب دی یعنی اغا میرے تبی غلاگر چغلا کوي پپټه ګرځي څوک رڼا کې غلا نه کوي څه کوي سودن سره لایټ نه وړي وی غلاگر چغلا کوي پپټه ګرځي خود زړګي غلالا جو بن کې غل راځي سوچي زړه غلا کوي هغه بالکل داسه دې د دلاره سره رواني وی غلاگر چغلا کوي پپټه ګرځي او د زړګي غلالا جو بن کې غل راځي او اخر شعر مرضی دیش وی مرضی دیش هر سوای امیر تخلص دی چې مرضی دیش هر سوای امیرا څنګه څوک عاشق وي دا خلق کنټرول کی نه کنټرول کی د دنیا مور پلار ورته نصیحتونه کوي یا لکه دا کار مکو خدای ته وګوره په شرمول دی او شرمول خدای دې خو بس امریکایي په اخته یو مصیبت صحیح اته لګي بکواس کوي اوري د پلار خبره د مور اوري نه اوري د مشر اوري ته چا نه اوري او لګي بس سوي سو خرافات وایي نه او شاعر وایي چې مرضی دیش هر سوای امیرا تاسو ځرند وایي دا چې ولته نو چې صحیح وړه نه کوي مونږ دا ځرند خبره دل کوي تاسو ورته دل اول ینه وړه کول نه کوي غټ غټ راوځي مونږ ایته دل وایي نه چې دل شي بیا د غویانو د خوراکوم دي انسان په نشي کوله د غویانو د خوراکوم دي ناغوی مرضی دغش هر سوای امیرا د ناجوړ ځرند خلیل دل راځي خشاعر دا ډېر خشاعر د یو سلسلو کالو عمر کې وفات شو او ډېر په دغه اخیر عمر کې دا ګوړې خراب دي خو دومره پهلوان سړی و چې ځوان سړی به داسې ونیسه ابد لاس نشو خلاصولی صحیح نو ما ورته اجي صاحب دا ستا د صحت راز سره وی ما نشي نه دي کړی ما نشي نه کړی نسوار به هم کول کړم نسوار به دي کوم دا کومه زمانہ کې دا پیپر یې راوړل پر دې نه مخکې د کاغذ پیپر کوم هغه داسې باری بوندي نو بس هي کې به نسوار واسه نو څه کوم کنه کې خو کې نه صحیح مې ویل نس سموے چې وایستار اللهم یا ته پیغمبر چې دوی وی اللهم او الله ان کان هذا هو الحق وکدا قران حق استا جانبنا فامطر علينا حجاره من السماء نورا اور مونباله تیګ د اسمان نا اویتنا یارا ولمتا بعذاب الیم دردناک عذاب پیغمبر علیہ السلام به یا الله چې دل او رس دوسته کې بکف چراغ دارد خدای به خوبه سا پکاله چې د هدایت سوال کوي خو عذاب ته پوي وي دی عذاب ته الله تعالی وې چې ها ستابه یو بل ریزرویشن نو چې دی عذاب غواړي نو راضي پورې نه چې عذاب غواړي نو الله داغي وجو چې وما كان الله ليعذبهم سورہ انفال کې وما كان الله ليعذبهم ندي الله تعالى ليعذبهم چې عذاب ورکی دوی لا وانت فيهم ذکا چې ته مېس کې موجود دي نو as long as you are there amongst them I will never punish them الله تعالی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته as long as you are amongst them I will never send any عذاب on such like people because of you خو چې تا کله وباسه بیا به دې فیس کوي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله مغذبهم ان دي الله غضب ورکوم چې دوی ته وهم يستغفرون زکه دوی کې خلق دی او استغفار وای ته پکې یو وجدادا ستاد موجود دی د وجه عذاب ناراضي دوی موجدادا چې مسلمانان دوی کې موجود دي غیر استغفار ورد ډیر کوي استغفر الله ډیر وای څه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات کے نقل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے عمومی عذاب د پارا
څه پر دا عمومي عذاب د پاره په یو کمیونټي باندې دو هندرنسز الله تعالی وخدل سو هندرنسز دو رکاوټونه دو بندیزونه چې دې دو بندیزو د وجب عذاب ناراضي یو دا چې پیغمبر یې مسکی موجود دی صلی الله علیه وسلم او دویم دا چې مسلمانان پکې موجود دي استغفار وایي مسلمان موجود دي استغفار وایي نو خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نشته خو استغفار خو بیا نشته نو دا عمومي عذاب نه ځان بچ کولو لپاره not only for your own self but for entire community you have to recite istighfar at least 313 times every day. It will protect the entire community from the azab of Allah subhanahu wa ta'ala. درې سوا دیار لزله روزانه دوره مشکل کار نه دی او دام نه چې ګینه خامخا ټول په یو ځل وایا یو 50 ځله وایا بیا ډوډۍ خورا بیا 50 ځله بل وایا په 24 غنټه کې 40 غنټه کې درې سوا دیار لزله پورا کو استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله نہ صرف دا چې تو پروٹیکٹڈ ہے انٹائر کمیونٹی وڈ بی پروٹیکٹڈ نو واپس بل سبق تھا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ فَخُجْلَتَ وَتَلْوَارَ او زرغواری تانا غذاب قبل الحسنة مخکد رحمتنا وقد خلت اللہ تعالیٰ فرمائی چې دی خو ګوره دا چیلنج خو هغه اتارټي تور کول پکار دي چې دا هغه د پاور متعلق تاسو شوبې صحیح چې لاس دې آزاد دي صحیح ورته لاس دې آزاد دي صحیح کیا کر سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ فرمائی they should look into the history what I have done to such like people the history کے نگوری چې مارا دوی نے زناور سره صاحب ال کټ دے دیو جو فرمایا چې وقد خلت من قبلهم المسلات اتا کی سره تیر شوی د مخکې دوینا مختلف قسم عذابونه مختلف امتونو ته وان ربک قطا کی سره ربنا لذو مغفرة للناس دیر درگزر کون کے دے وَإِنَّ رَبَّكَ أَتَاكِ سَرَّبْسَا لَذُو مَغْفِرَةٍ دیر درگزر کون کے دے للناس انسانانو تا غلا ظلم سرد ظلم ددری اللہ تعالیٰ فرمائی چستا خدای دیر لوی حلم لري دیر لوی بردباری لري دیر لوی برداشت دے خلق لگیا دے غا چیلنج گئی او اللہ تعالیٰ بھی عذاب نہ کئی ان ربک لذو مغفرة للناس غلا ظلمهم. Even though they are violating the rules of Allah and challenging His authority, but still Allah subhanahu wa ta'ala is far bearing. He does ignore them. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عطا کی سر رب دا د مغفرت مالک دے انسانانو تا درگزر کئی غلا ظلمهم سرد ظلم دے اس اللہ تعالیٰ فرمائی چلے دے مانا دا ندا دے مانا دا ندا چې الله تعالی عذاب نه ورکړي کله چې عذاب ورکړي نه غو بیا مثالی ورکړي کله چې عذاب ورکړي هغه مونږ یو سړی چې بردباری غوسه کیږي نه دغه د غوسې نه ګورېږي کوم سړی چې غوسه کیږي نه څنګه حیات مونږ ته نه ذکر دی لري ته غوسه کیږي نه صحیح نو مونږ خدای دې نه کې کا حیات ته غوسه شو دغه غوسه بیا مثالی یو زمونږ په شان هر وخت غوسه کیږي دغه کوي نه بس غوسه وکړي صحیح وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ عطا کی سر رب دا یقینا سخت عذاب ورکون کے دے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَيْ آكَسَانْ چِ کافران شوی دے لولا انزل علی آیت من رب ولنشنا دلول دے پیغمبر بانے آیت المعجزہ کما چی مونگ وارو اس معجزات دا پیغمبر علیہ السلام او فزرگونو پیغمبر علیہ السلام معجزے فزرگونو بھی خودوی وی چې معجزہ miracle of our own choice لولا انزل علی آیت من ربی ولنشنا دلوئے دبانے معجزہ زمون دچائے دپروردگار جانبنا اس اللہ تعالیٰ جواب ورکئی کہ you are not there to show them miracle that is not the responsibility and duty of a messenger در پیغمبر ذمہواری نہ دا کہ خلق کو تبسقی معجزے بقی the only responsibility of a messenger is to guide them towards صراط مستقیم that's the end معجزہ ہے secondary او کله بئی کله بنی ټول پیغمبران سره معجزې وي نه نو دی وجه الله تعالی وایي چې تا تور خپل ډیوټي او زما ډیوټي معجزې خول نه دي
انما انت منذر خبر دادا چې تواد من ورکون کې ولکل قوم هاد اد هر قوم د پاره الله تعالی یو هادي لګره دي نو ته وارننګ ورکې او هدایت ورکې هدایت ورکې چې نیت لري نو وارننګ ورکې اوس دغه دواړه کار کې پیغمبر اسلام او وی ور جابستان استاد مولوی صحیح اس پاتے سر دوی ڈیمانڈ شو اس اے میریکل یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ لیو دم الون وتھ دیئر حماقت بلی بیوقوفی سر پرے گا اللہ یعلم ما تحمل کل انثى اللہ تعالی یعلم اغپوئیگی ما تحمل کل انثى فاغ ما دبالے چبارئیے ہر زنانا وما تغیض الارحام او آغا چی نقصان کئیے رحمون دمیندو وما تزدادو او آغا چی انکریس کئیے رحمون دمیندو. اللہ تعالیٰ فرمائی inside the womb of mother what's going on that's known to Allah subhanahu wa ta'ala alone. صحیح وہ آپ کا ساتھی کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہے وہ تو وہ ہو گیا. آج اس کا فون آیا تھا وہ آپ پہ بڑا غصہ تھا اپنے فون نہیں اٹھاتے وہ ہوتا تو اس نے کہا میرا غصہ اسے پہنچا دو. وہ یہاں گیا کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثى اللہ تعالیٰ پوئی گی پاشے بانے پیجنی ما تحمل کل انثى چھ ہر مادبا سشے بارئی ہر مادبا سشے nobody knows چھ دا فلانے خزا یا دا فلانے غوا یا دا فلانے گاومیشا یا دا فلانے گڑا یا میز دا بس سشے بارئی. صحیح later on you can come to know کیوں اس کو ٹیکنالوجی تم رہا شوا چھ بیا ورته ونیسي اگر چې غلطه وشي راځي جوان د ملګری هغه تر پرونه پورې ډاکټرانو چې جنایت ده نن چې پیدا شي غلطه. الله یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام او آغا چې رحمونه نقصان کوي نقصان کوي. الله تعالی یې په دې پوهیږم چې دا رحم د مور وومب د بدی بچی سره سکه ډیسیبل پیدا کیږي د یو مجذوب پیدا کیږي د بخپی نه د دماغ کار نه کوي د هارت ټربل د کډنی ډیزیز وی اینڈ سو اینڈ سو آن. الله تعالی فرمایي مخکې د تشکیل نه دا ما ته معلومي. وما تغيض الارحام وما تزداد او هغه چې انکریز کوي به اضافه کوي به دار رحمونه د مور چې یو بچي وي دو وي درې وي ما اخبار کې لوستلو وو بچي دی وسه پیدا شي سو وو بچي نه دا بسوري داس او ما ته اخبار کې لوستلو وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. صلی اللہ تعالیٰ فرمائی دې معنا دا نه چې معنا شین به کنټرول شوی دی دا زما فیصله وه. وَكُلُّ شَيْءٍ هر شی دا الله پنځ بمقدار په یو اندازه ډیسایډډ دی. عالم الغیب آغا الله تعالی چې عالم دی د پټو او شهادت او د ښکارو الکبیر ډیر لوی دی د صفاتو په اعتبار باندې المتعال او ډیر لوی دی د ذات په اعتبار باندې یا الکبیر ډیر لوی دی د ذات په اعتبار المتعال او ډیر لوی دی د صفاتو په اعتبار. سواء منکم برابر دستاسونا من آسوک اثر القولا چه خبر پٹا کئی اثر القول بلا خبر پٹی ساتی. اللہ تعالیٰ فرمائی ما تا سفر کیشتا اس حیات کو ذہن کی سری ما تا پتہ نشتا چی دے کر ایکسپریس کی ما تا پتہ لگی. اللہ تعالیٰ فرمائی ما تا خود دے ایکسپریس کو نمک کیوں پتہ جائے پتہ کی سری. سواء منکم من اثر القولا اغا سوچ پٹا ساتی خبرا ومن جاربے او آسو جاربے چھ اوپن قیدہ خبرا ومن ہوا آسو مستقبل باللیلے چھ زان پٹا ان کے دے دشپے وصارب اوتلک ان کے دے بن نہارے دروزے لہود اللہ نپارا دا اللہ طرفنا یا لہو انسان سرا معقبات فالوز دی معقبات مانا ہاں followers فرشتی دی ورسرا they follow کئی they are 10 in number every day and night لس رازی سحر مانزتا مازیگر پور ڈیوٹی ور کئی مازیگر مانزا کی دا لس روانشی نور لس رازی رش پیدا پارا ہر انڈیویجول سرا لس فرشتی دی دا معقبات دی دو نوری دی ایکسٹرا اگر انسکرائبر دی اگر سوک دی اگر انٹیلیجنس والا دی اگر ریکارڈ جوڑائی ایسا تے ریکارڈ جوڑائی دا سوک دی دا پروٹیکٹر دی دا فرشتے لس سوک دی
پروٹیکٹر دی. له معقبات من بین یدیه د انسان لپاره محقبات تعقیب کول کی. تعقیب اور خطا سن ہوا ہے کہ نہ ہوئے؟ تعقیب اور مانا پسے خدا دا سے تعقیب کئی چی پینزم مخ کی روانی پینزم شاتا. له معقبات من بين يديه دم خطا ومن خلفه عدد شاتا يحفظون ودد حفاظت کے بأمر الله دا اللہ حکم سرا. ان الله لا يغير ما بقوم. تحقیق کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعین. ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوته وعناء الليل وعناء النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين.